الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. معزز علماء کرام او د دې علاقې غیرتمندو مسلمانانو، د جمعې مبارک ورځ ده. ستاسو دې کلي کې یو روحاني اصلاحي تبلیغي اجتماع منعقد شوې ده په سلسله کې د حفظ القرآن د اختتام، چې زمونږه یو ګلالي بچی حافظ ابو بکر د الله رب العزت کتاب او په حفظ سره پای تکمیل ته رسول دی. او زما په خیال د والدینو د پاره د دین په دنیا کې بل لویه خوشحالي نشتا. الله تبارک و تعالی دې په حافظ ابو بکر باندې خپل والدین، خپل خاندان، رونا خويندې دنیا او آخرت کې سرخرو ګرځي. او الله رب العزت دې زمونږ استادو بچي هم حافظان، قاریان او حق پرستا علماء او داعیان وګرځي. محترمو، دا اجتماع ډیر اهمه ده. دې کې مونږ او تاسو ته ډیر سبقونه دي. مولانا ګلبادر صاحب دی د علاقه کې مهنت کوي، اغي سره نور رفقای کار دي، عوام الناس دی، محلي والا، د مسجد انتظامیہ. محترمو، د اجتماع سره مونږ او تاسو ته د والدینو ذمہ داري چې داغي احساس موشي چې الله تبارک وتعالى د چا مهنت رایگا نبوزی، د چا مهنت الله نه ضایع کوي.
د والدینو ذمہ داری دادا اللہ تبارک و تعالی فرمائی قو انفسکم واہلیکم نارا زانونم دور نو ساتے نخپل بال بچم تاسو دور او ساتے دا د والدینو ذمہ داری دا سنگ چی اللہ تبارک و تعالی حکم کڑے اقیم الصلاة مزبکوے اللہ تبارک و تعالی حکم کڑے اقیم الصلاة نو آتو الزکاة زکاة بورکوے اللہ تبارک و تعالی فرمائی واتم الحج والعمرة للہ حج بکوے نو حجم پرز نو منزم پرز نو زکاتم پرز نو اللہ رب العزت فرمائی قو انفسکم واہلیکم نارا اے د ایمان خاوندانو دام اللہ حکم کی کیا نا قو انفسکم واہلیکم نارا تاسو خپل زانو نو خپل بال بج د اور نو ساتے د کم اور نا چگہ د جہنم اور دیکھا دا والدینو تا اللہ ہوئی گور نن مونږ په دنیا کې د دې خپل بچو د پاره او د ځان د پاره کور جوړو د اوړي انتظامات پکې کوو نو د جیم انتظامات پکې کوو چې دا بچی می په سہولتي چې جمی را شروع شي نو مونږ د خپل بچو د پاره د بنینونو انتظام د جرابو انتظام د کوټونو انتظام چې وړي شروع کیږي نو بیا د نرو جامو انتظام بیا د پکو د ایسی گانو انتظام اخو د دنیا د زندگی دی کنا همونگ تا اللہ رب العزت فرمائی قو انفسکم واہلیکم نارا نن دیر والدین شتا اغید اولاد د تربیت نا پا غفلت کی دیخوا دا خود ابو بکر پلار تا سلام دی دا عظمت تا سلام والد سے بشتا کم بچی چی قرآن پا یاد و یاد کو والد سے بشتا خزی خدا خودل تا پکارو کرنے پلاری ویدل تا اللہ اکبر کبیرہ نو محترمو داو گورا دا دی معشوم دا پلار او نکا دا حافظ قرآن پلارو گرزی دا بابا جی دا حافظ قرآن نکو گرزی دا قرآن حافظ شو ستاسو خاندان تا اللہ دا قرآن حافظ در کا دا دیر لوی خبر دا خونن دیر والدین اشتا دا بچونا پا غفلت کی دی دا اولاد دا تربیت غم و سر نشتا بچے نیازبین لوی کری نو دا نیازبین مطلب دائی کہ اوی ما تا موبائل دیو تو یہ موبائل کہ اوی مالا کمپیوٹر نو پلاری وی بس اوندا کمپیوٹر والا چی دیور توی دونا پیسی نو اندا دونا پیسی والا دشپی نا وقت پوری بچی گرزی ور پلار تے خبرم نی دورزی یارانو دوستانو سرا کل ٹی پارٹی دا نو کل پاوٹنگ تل دی نو کل یوزے لچکرے نو بلزے لچکرے والدین خبر نی والدین داغی ذمہ داری دادا نو دے اولاد پسے بلگی دلی خوا اولاد پسے بلگی دلی چھ دا بچی مستقبل میں تباہ و برباد نشی گورے ذکر دا بچی چی دینو دا اللہ نعمت دے دا بچی چی دینو دا والدینو دا پاردالوی سرمایہ دا اولاد چی دی دا والدین نمرو حانکون کی مخلوق دے گورے انبیاء کرام علیہ السلام بچی غفتی دی اگورا قرآن کریم ذکر کی دا زکریہ علیہ السلام حال دا زکریہ علیہ السلام بچی نو دا اللہ رب العزت نے سوال کی اے زما ربا
لا تذرنی فردا ما یوازی مپریده مال یو بچی راکی ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین د بچو په حق کې دعا د بیبي په حق کې دعا بچی غختل انبیاء کرام علیهم السلام بچی غواړي نو د الله نه غواړي رب حب لی من لدنک ذریه طیبه وګورا زکریا علیہ السلام وی ای زما ربا مال راکی یو بچی ذریہ اولاد راکی خو طیبہ طیب بچی راکی خوا نا جانا نا بدتمیز نا قومی لوت والا نا چی والدین شرمئی بعضی بچی والدین شرمئی بعضی اولاد خاندان شرمئی بعضی بچی داغی بل سکار نی آغا بچی اگر ٹک ٹاکران جوڑ شی ٹک ٹاکران بعضی بچی اگر ڈانسران جوڑ شی ڈانسران اگی پدغ ڈانسونو باندے پدغ گڑاگانو باندے پدغ عزت خرسولو باندے خپل عزت خرسی الکان با یو عزت با خرسی دشپی با لکون روپے گٹی خلق تب گڑی گرا گڑی گی پیسے و پہ خلق نولی دا پا معاشرہ کی یاد ساتے دغ بچی دغ اولاد پا دے معاشرہ کی دا زنا تخم کری دغ بچی پا دے معاشرہ کی دا بے حیائے تخم کری دا قومی لوت دا آغا مرزون والا تخم پا دے معاشرہ کی کری نوجوانانم پلانت کیا نو دارنگی بوڑاگانم پلانت کیا بیا خلق دا دے خوان والی بیا دیر خخ خلقی اولکان با گڑی و پیسی و پینو لیخا نو بچی چی غواری نو ذریتن طیبا نیک بچی با ادب بچی نو طیب بچی چی عقیدیم سیئا چی عملیم سیئا تکا چی اولاد دا د مور پلار عزت کون کی نیا نو اغا مور پلار بیا پسرو سترگو باندی جاڑی مور پلار تاوی تا نپوئے گی نو اولاد دا لوی سرمایہ دا دا دی تعلیم و تربیت دا والدین و ذمہ داری دا حدیث پاک کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی حدیث تاوی ہم کنا توجہ مشتکنا دا جمعہ رستے دا خیر دی نبی علیہ السلام فرمائی مرو اولادکم بالصلاۃ پل اولاد تب دا منزه حکم کوي دا مور پلار ته وي دن ماو تا بچو ته دا منزه وایو اله بچی دا وخت ودشه چې سار په وخت سکول ته را پاسه دا وخت ودشه چې سوګي په سکول ایمان ډول دی سبو ته نور نه وایو زره ور پسکول ایمان روڑلے دے و ظالمانو بچو تا وایا الا بچو دا وقت ودشه چه سار کا خیدی پا وقت منز ترا پاسے منز ہوتا نوی سکول تا بزیالا پلیت بسکول تزی بیلماز بسکول تزی بیودس بسکول تزی دن زمونگ اولاد گوره بیودس شوی خواه زمونگ دا بچی ٹول بیودس غند دیارا نبی علیہ السلام حکم کرے دے چه دا بچی دی گوره او 10 والا که خواه دن زمون دا مسلمانانو بچی اگه سدی سوائے کر دا بلے شو زمون بچی نن سدی دی که ندی دکه چه مور پلار مویل بچی دا وقت دودشا سار بس کل تزے اے بی سی بس دکیا ٹوینکل ٹوینکل لڑلی سٹار دا بس دوتیا چرت دا چا اولاد تاونوی علا بچی دا وقت ودشه چه دا وقت را پاسه پا وقت بمونزو که تلاوت باو که نو ذکر باو که نو دا اشراک موز باو که نو ناشتا باو که نو بیا بسکول تا دے خیر دے دا سکول بد نو آیو خود یہ بعض خلق پی پورا ایمان روڑا لے نو نبی علیہ السلام حکم کرے دے مورو اولادکم بسولاتی اولاد تا مدمان زوائے چه دا او کالو شو دا والدینو تا دا پیغمبر اڈر دے چه تاسو مخپل اولاد پا منزبان دے ادروے زکا محترمو
کله چې مسلمانان موز نه کوي، نوجوانان موز نه کوي، څه به کیږي؟ قرآن کریم ذکر کوي الله اکبر کبیرا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. د دغه نیکانو خلقو نرستو د دی ناکار اولاد راغی، نو آغا ناکار اولاد سوک اضاعوا الصلاة منز زائک، د منز اهتمام نکی، پینز وقت موز نکی، نو د جمی موز نکی، نو د منز پتا ورطا نشتا، پرائز ورطا ندی معلوم. ما سره سو کاله مخکې دا بی سی یو سټوډنټ میلاو شو، اوس خو غي پی سی بی سی ختم شوی دی، دا 20 دی او ایم ایس دی او پلان کې سمستر شو. د بی سی سټوډنټ ما او تویر ورجانا ته چې بی سی تر ورسېدې ستا لکونه روپے په دې تعلیم ستا مور پلار ولګولې، او دینه بعد به بیا یا انجینیر کیږي او یا به ډاکټر کیږي. دارا ته وایا په دې مانځ کې دا سجده سهوا په کوم ځای کې لازمیږي؟ هغه دا سجده سهوا په کیسي د سجده سهوا پته ورته نه وا. د بی سی سټوډنټ پلار برید تا وی او مور ام فخر کوي زما زوی کالج تزي چې دې د موز په پر زبان نه پويږي، دل د موز پته نشتا. دعاء الصلاه منزونه ضایع کول شروع کا، منز ضایع کوي، د موز د وختونو پتنا. او دا یادو ساته دا خبره محترم مسلمانانو، بعضی روایاتو کې راځي چاچی ماسختن موز د جماعت سره ادا کا فکأنما قام نصف الليل، فکأنما قام نصف الليل، د ماسختن موز د جمع سره ادا کا گویا چې د تر نیمش پی پورې الله له قیام کا، دون الوی مقام د ماسختن د منز. نو بیا نبی علیہ السلام فرمائی چې د بیا سار منز ادا کا، نو فکأنما قام کل اللیل، گویا چې د ټولش په الله ته قیام کا، ټولش په نفل کا. په دې دو منزونو خدا دون ثواب ملاوي دا. مونږ بیا او دس ودشو نو بیا او دس را پاسو، زمونږ بچیم بیا او دس ودشي نو بیا او دس اکه بیا ولته او بیا او دس دی خو راشه نو خپکیږي ښا، لکه بیا او دس نه بیا او دس نه یو دا نو بچی به او دس کې کو ګوره ښا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. او بعضی روایاتو کې راځي چې د ماسختن منظم اونکا، د سحر منظم اونکا، کأنه جیپتم باللیل وحمار بالنهار. ماسختن منظم اونکا، سار منظم اونکا. نو بعضی روایاتو کې راځي گویا چې دا د شپې مردار پرتوا، ټول شپه بیا او دسه خو لا ډیر خو، کأنه جیپتم باللیل، د شپې څه پرتوا منکر کورنو کې مرداری نه پرته یار، بیل ما زودشي بیا او دسه ودشي. دا والدینو ذمہ داري اله بچی د وخت ودشه چې سار په وخت سکول ته ځي، چې بیا او دسه ټول رز دم بیا او دسه او ټول شپه دم بیا او دسه. کأنه جیپتم باللیل. دلته ماشاء الله مولانا ګل بادر صاحب درس کوي، هغه سره د علاقې مسلمانان مینه محبت کوي، او ان شاء الله تاسو له قرآن بیانې صحیح عقیده دلته بیان شوی دا. دا خلق الحمدلله للتوحید دی، ځکه چې توحید نی کنه نو بیا حفظم قابل قبول نه دی، علمم قابل قبول نه دی، جماعت جوړې دم قابل قبول نه دی. چې ستا عقیده کې شرک دی، درگاہونو تتلل، نظر و نیاز د غیر الله په نوم باندې ورکولا، بل چترا مدد چغیوال مړی را مدد کولا، چې دا دی عقیده کی کنه بیا علم پیدا نه کوي، حفظ پیدا نه کوي، پټکی پیدا نه کوي، تعمیر المساجد پیدا نه کوي، خیراتونه پیدا نه کوي، روزه پیدا نه کوي، تبلیغ پیدا نه کوي، مدرسې جوړول دا پیدا نه کوي. بیا د اس یو عمل حیثیت نشتا چې کله په عمل کې په عقیده کې سنیه توحید پکې نه، چې کله سنی چې توحید نه اس یو عمل الله رب العزت په دربار کې قابل قبول نه دی. دلته په خوانه دا مسائل بیانېږي، مینن و تلغون ته دا خون دی خو اعمال طرف ته راړو
چې فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة منځونه ضایع کول کشرانو شروع کا. نو بعضې روایاتو کې راځي چې بیلمازه وده شو، بیلمازه سار را پاسېدو، گویا چې دا د شپې مرداره پرته وه. د شپې څه پرته وه؟ داسې پرو مووي څه مردارې پکې شته څه؟ کأنه جیفة باللیل وحمار بالنهار. او د ورځې که د ډېر زیات ځان پالش کړي او مالش کړي یا که ډېر میکپ یې کړي یا ځکه نن نوجوانانو میکپونه شروع کړي. چا ته کړي که نه؟ پخوا به چې د زنانو غمونو ته ونه صرف خادو ته به یې میکپ کو که نه، اوس هلکانو سره جدا صندوقونه وي، په دې کې د هلک د میکپ سامان پروت دی. باباجي ناشنا کیسې پکې راووتې. پخوا به خلک وي دا پکې 14 شرم، دا پکې 50 شرم. ښه هلکان راله یاره میکپونه هلکان کوي چې دا مخکې به لاسه راځي. ښه دا سپینګیري دا مشران تاسو خوش قسمت یې الله. او دا د مور پلار په مخامخ دغه صندوق کې ګوتې مه وهئ، دې کې د دې پلانکي خان د میکپ سامان پروت دی، دې به 2 ګنټې میکپ کوي نو بیا به روانېږي. ښه دا بې اودسه اولاد د والدینو ذمه داري مې دله بیانوله. نو کأنه جیفة باللیل د شپې مرداره وه. د شپې څه وه؟ څوک؟ وانه دا چې بیلمازه وده شو نو دقه، دا چې بیلمازه وده شو نو دقه. کأنه جیفة باللیل د شپې مرداره وه وحمار بالنهار. او د ورځې به دی حمار ګرځي. حمار پېژنئ؟ یو جینۍ و هغې چاته داسې یو درجه نیم سبق ویلی خو بیا باغي شوی و، هغه علم یې پرېښودی و او بیا پې عمل هم نو. دا کم انسان چې په دې علم کې روان شي که نه ته نه بیا خیر نه خورېږي. او دا کم تن چې علم والی حفظ والی که مو خیال کړي اول پټکي وایي څه موده پس بیا پټکي هم لرې کي نو بیا داسې کږه غونته لارې مو باسي که نه. زما دا خپله یو مشاهده ده د ډېرو کلونو چې کم مولا او کم طالب او کم حافظ دا ټوپې وغورځوله که نه ما له داسې محسوسېږي زه یم دا حفظ او دا علم دې په بره غړوځي داسې بس دا ختمېږي بیا. اوس یم ټوپې مسلمانانو ته پکای سرتور سر دې نه ګرځي. ښه دا ټوپې صرف د مونځ دپاره نه، هر وخت ټوپې په سرول پکاري. نو محترمو مسلمانانو هغه جینۍ یو درجه نیمې ویلې وه، دا ټکي پېژندلي و. داسې یو پیره ورکړی یو بوډۍ بیا راله نو دې جینۍ داسې معقولي او مشروطي شروع کا. نو دی ابې ته وایي حمارې ترور په خیر آلې صحیح وته. نو حمار په عربۍ کې خرې ته وایي. نو هغه بوډۍ ابې هغه پې نه پوهېد، هغې وایي که دې ما ته څه د عزت نوم او زما څه ډېر ریسپیکټ یې وکړه او زما عزت یې وکړه. هغه ورته وایي بچې زه خو ګناهګاره ښځه یم، حماره خو به ته خماره به ستا موري او خماره به ستا نیایي، مونږ خو د دنیا ګناهګار خلک یو. نو دې روایاتو کې راځي چې د سار مونځ مونه کا، ماسخوتن مونځ مونه کا، بې اودسه وده شو، بې لمازه وده شه، د شپې مرداره وه وحمار بالنهار. او د ورځې دی خر ګرځي. ای کاکا دا ستا بچی چې دی دا ټوله ورځ خر ګرځي. مور پلار ناشته دی خر ته ورکې، هله ډوډۍ دی خر ته ورکې، دا بیلمازه دی دا خر دی خر د سار مونځ نه دی کړی. مور پلار سره غم نشته، بچی مونځ نه دی کړی. مور پلار وایي بس خو یو 100 روپۍ مونږ ته ګټي که نه، او کالج ته ځي او میکپ به کوي. هله زوی مې دی، زوی دی نه د باجي ګل ده، دا میکپونه چې کوي دا زوی دی نه دی، دا بس تاسو ته څه وایي دا نهي ده او نشي ده، هغه بل مخلوق دی بیا. ښه نو محترمو بیلمازه دا د الله م بدي شي. ښه بیلمازه د الله م بدي شي، په ده به نحوستي. بعضې روایاتو کې راځي دي سار آذان وشه مونځ ته راپانسېده. بال الشیطانو فی اذنیه و انفه. دا شیطان ورته په دې غوږونو کې او په دې سپېمو کې متر کوي. بیلمازه ته شیطان څه کوي؟ متر پېژنئ؟ نه پېژنئ؟ په غوږونو کې او په سپېمو کې ورته ځان تشی شیطان.
نو چې شیطان ولا پس پیمو په غوګونو کې ځان تشکا دیو سکول ته روان دی کالج ته روان دی دارنګ دی روان دی اوس کاروبار ته ځي دفتر ته ځي وې شیطان دلا سکړی مونږ چې دا گاډي بوزو دی سروس سټیشن ته کنه پاکایې نو وې شیطان ته سکړی سپېمې دلا واش کړی دی ښا غوګونه دلا واش کړی دی داسې اولاد نه به خیر خوب شي داسې اولاد نه به د خیر تم وشي داسې بې اودسه او د بې المازه بچو نه به د دینه به د ابن قاسم غونته خلک جوړ شي د دینه به د صلاح الدین ایوبي غونته خلک جوړیږي نه جینا نه د دینه به دغه اجړاګان دغه ګډا کوونکي دغه خلک به تی جوړیږي سندرغاړي به تی جوړیږي میک اپ والا به تی جوړیږي او دی کې وسره پدی ګناه کې وسره مور پلار برابر شریک دی ځکه نبی علیہ السلام خو فرمایلی و مرو اولادکم بالصلاه دی اولاد ته د مانځوای چې دا د او کالو شو او چې د لسو کالو شو نو بیا لګ لګ وخیم خبه مانځو او چې د لسو کالو شو زمون پیغمبر وای که سکرونه دی بسترې ولا جدا کې یو بستر کې به نه پرې ده بسترې ولا جدا کې نبی علیہ السلام سونه د عفت والا تعلیم مونږ ته راکړی سونه د نظافت او د پاک دامنه تعلیم مونږ ته راکړی چې ستا بچی د لسو کالو شو بسترې ولا جدا کې ښا بسترې ولا جدا کې کالکان دی او کجینه کې دی نو محترمو الله تبارک وتعالى فرمایي چې کله دا نوجوانان دا خلق منزونه ضایع کی فخلف من بعدهم خلف ادعوا الصلاه چې منځ ضایع کا نو وتبعوا الشهوات شهواتو کې مبتلا شوخه دا دور نه یار د شهواتو دور خلق شهواتو پس روان یارانو غارانو پس روان مور پلار غریبانان خبر نه منځ ضایع شو نو دی په شهواتو کې مبتلا شو دی بیا خپل عزت هم نګوري نو د بل چا عزت هم نګوري نو کالکانو پس روان شو که جنکو پس روان شو واتبعوا الشهوات دا د منځ ضایع کولو نتیجه ده د منځ ضایع کولو نتیجه ده نو محترمو زمونږ استادو فرض دادی چې د اولاد تربیت کو تعلیم ولا ورکو نو د موز اهتمام به پکو چې کم بچی بیا او 10 او بیل مازیا اغیره چې دا والدین او دا مورکه ولا ناشتاو ډوډۍ تیاری دا اغسر د ګناه په کار کې تعاون کول دي ښا او الله فرمایي ولا تعاونوا على الاسم والعدوان یو بل سره د ګناه په کار کې مرسته مکوي ته بیل مازه ته بیا او 10 ته ناشته تیارې نو محترم مسلمانانو زمون دارور دا مشر دا بچے حافظ قرآن کو دا سونا لوی عزت دے زہو قسم می دی پا اللہ دا سے بچو دا دون اوزے ریگم کنا بیگازا مدرسہ کیو ماشوم بچے ہو سکال قرآن یاد کرے ہو مائی بچے موستا تمخ کشا مدرسہ کی اگا سورتون وین میں دی سکال کورتا لڑشی او تراوی پڑاوی او پلار او رونا او ترونا او ماماگان ور پسی اولاڑی او دی دا سے کلی انداز کې دا سبق وی دا سونه لوی عزت دے په دنیا کې لوی عزت دے پلار راغلی دے بچی په مصلی ولاړ دے ادی نیت میکړې دی امام پسې سلوی عزت نه دی یارا قسم می دی په الله که دون عزت د ډاکټر د پلار د انجینیر د پلار کم چې د حافظ قرآن عزت دے د حافظ قرآن د مقام تا پزرگونو ڈاکٹران نرسی پزرگونو انجینیران نرسی لکونا کرولونا اربونا بگٹی خو دا حافظ قرآن دا ویخت برابر نی گوری خواہ دا حافظ قرآن لوی مقام لوی مرتبہ او دا یادو ساتے سنگ چی با پاخرت کی دا قرآن کریم سپارش کیا دا رنگی حافظ قرآن بم سپارش کیا دا خپل خاندان دا خلقو دا پارا دا پر روایاتو کې ندی راغلی چې ډاکټران بم سپارش کیا انجینیران بم سپارش کیا بزنس مینان بم سپارش کیا دا حافظ قرآن بچی با د مور پلار د پارا سپارش کیا دا قرآن کریم با سپارش کیا خود چا د پارا با سپارش کئی چې کم مور پلار رونا خویندی ترونا ماماگان دی بچی سرا د پدې حفظ کولو کې د پدې علم کولو کې ملاتړ وګوري
کله کله خاندان کې داسې بدبخته ملاویږي په خاندان کې دا حافظ او عالم سي بدی شي تاسو خیال دی کنه په خاندان کې و ظالمه و بدبخته ستا په خاندان کې یو بچي حفظ تکې ناسته علم تکې ناسته د خدمت کې ولګا د ته پیزار اخلا د ته جامع اخلا د له پټکی اخلا د هغه پاکټ منی پورا کوا د جیب خرچه ور کوا ستا به سفارش کوي د ته پکې وګوره دا نور مولیان لګو لا دی پکې بمولا شي لا دیو پکې حافظ او دا یاد وساته په کم خاندان کې چې الله عالم او حافظ پیدا کو دی رونو سره دی ترونو سره دی خپلوانو سره دغه د خپل خاندان دروارو د خورئی د ماما د ترو د رونو د دې پزړه کې د حافظ او د عالم عزت چې نو کنه ته ولغو کې په دغه نسلونو کې بم دمانو اجلاګان پیدا کیږي او پاغي کې بم بدبخت نور پیدا کیږي او دغه خلق د زماني ظالمان خلق دي خیر بوتن نصیب کیږي وستا په خاندان کې الله یو رڼا را وستا دې رڼا نه رڼا حاصل کا دې رڼا نه ځان تلیب کې اوسا دې رڼا نه سپیده حاصل کا د عزت کا د په پتندی تاریخه مړه دا حافظ بداسي دا عالم بداسي یره کدا ستا د ترزوی دی دا ستا د ماما زوی دی دا عالم دین دی دا حافظ قرآن دی ذاتیات پدې کې مراد نه کوا دا زما د پاره د عزت خبره ده چې زما خوري حافظ زما وار عالم زما تر حافظ دی باندې فخر کوا دا ځان د پاره سبب د عزت وګرځوا نو ډیر داسې په خاندان کې غټ بدبخته او اشقا قسم خلقی د ګور د خپل خاندان عالمي بدی شي خدای امتحاني ګوري ښا دا امتحاني دا قرآن کریم داسې عجیب کتاب دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرين پدې قرآن کریم سره الله ډیر خلق اوچتای علامہ اقبال یو شاعر تیر شوی دی دغه نه چا یو انټرویو اغسته وا مختلف تپوسونه ته کیا په انټرویو کې دی یو تپوس دا کوي چې علامه صاحب لخپل تعارف راته او کپاشعارو کې او تو اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے بیاوتی علامہ صاحب دا والدہ دا دی ډیر لوی مقامی دا مور بارکه راته سوایا هغه توی دے ساری خدائی تو میں لے نہیں سکتا ایک ماں کا بدل تو بھی مجھے دے نہیں سکتا بیاوتی علامہ صاحب داولی یو دور داسیو دا کفار با دا مسلمانانو نیریدا سونا کفر والا خلق چی دی کنا دا با دا اہل اسلام نیریدا دا مسلمانانو نبا یریدا اوز د مسلمانانو نه ګډي جوړی شوی فلسطین کې په شروعي نو کشمیر کې په شروعي بوسنیا کې په شروعي افغانستان کې په لبي کوي دا سوجدا مسلمانان خو په دنیا کې ډیر زیات دي خو اهل کفر هغه د مسلمان نه یریږي داولی د مسلمان هغه عزت ختم شو نو علامہ سے وہ تو او زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر او ہم خوار ہوئے تارکی قرآن ہو کر اگر چھ معززو نو قرآن کریم باندے عاملو قرآن سرے مینوا دا قرآن کریم سرے دوستیوا او دانن چھ مونگ ذلیل او خوار شو زمونگ دا جن قرآنو تے نن زمونگ غم کے قرآن نشتا نن مونگ بچی قرآن تا ورکو تا خو ابو بکر خوش قسمت دے مونگ آغا بچی مدرسی تا قاری صاحب تا مولوی صاحب تا حوالہ کوا چې لاسم کار نکئی نخپیم کار نکئی یو معذور بچی دا اس کار نئی علا منڈ کتا سبق وائی خواہ تا ما زما استاد علم سر دا دوستی دا زما استاد قرآن سر دا دوستی دا یا مونگ تا مدرسو تا معشوم راولی نو کم معشوم راولی چې پا اتم کی پورا ات پیری پیل شی و دی خواسم نه چلی گرا شی جمعت تیولی گا خواہ دی زمونږ د کار نه دی زه خپله مرګرو ته موږ د څو کاله مخکې چا یو ماشوم راوستی و مدرسې ته نو پلار ته ما وی چې دا بچی ولې مدرسه کې داخلې څه دپاره وی مولوي صاحب نظر کار نه کوي
دویم دا چې د اس کار نه ساروی نشي سرولی، د دکان نه سودا نشي راوړی، نو تش خوراک برانه کوي. مې د مدرسې کې خدي مې غبل زوی وی خدي گاډي ماډیم چلی ښا بل بچي خدي گاډي چلی هغه مونږ قرآن ته نه پاره غوا چې زمونږ د اس پکار نی نو مونږ وایو له دا مدرسې ته ورکې ښا. دا زما استاد علم سره قدر دی، دا زما استاد حفظ د قرآن سره مینا دا قابل بچی مو قرآن ته ورنکو. دا قرآن به زمونږ څنګه سپاره شو کی. حدیث پاک کې راځي، امام مسلم رحمت الله علیه حدیث نقل کړی دی چې نبی علیہ السلام فرمای اقرأوا القرآن، دا قرآن لولے، دا قرآن لولے، فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ. نبی علیہ السلام فرمائی تاسو قرآن لولے، فإنه یاتی یوم القیامہ، دا قرآن کریم با دا قیامت پر راشی نو شپارس بکئی چا دا پارا لاصحابہ، دا خپلو دوستانو دا پارا. آیا دا قرآن سره زما استاد دوستی شتا؟ دوستی څه ته وایي؟ په دوستۍ پوهیږو نه، خو خودغرضه دوستانی که نه. نه صحیح دوست څه ته وایي؟ بې خونده دوست، بې وفا دوست. د خلکو خوښي بدی شي که نه، مړه څه بې وفا دي سړیه چې د واده ورته ویم نو زیره سره، چې د خوشحالۍ ورته ویم نو زیره سره، چې ورته ویم لکه دشمن خطره ده، وي زما تقاضه ده زه نیم اوزګار پچکرو چینو پچکر را سره زی ورته ویم قرآن ته ځو، یا دې ته خو نیم اوزګار. دا یاد وساته صاحب چاته وي؟ قرآن کریم اشاره کړي صاحب ته. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله کفارو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د قتل منصوبه جوړه کا، نبی علیہ السلام ته وحی وشوا چې اے محبوبہ دا مشرکین تا نپریدی، ستا خلاف قسمه قسمه پلاننګونه کوي، ته هجرت وکا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت کوي. اوږده واقعه سیرت کتابونو نقل کړی دا. نبی علیہ السلام راضی غار سور تا، چې غار سور ته راغله، ابو بکر صدیق دا سی بر وکته د کفارو خپیخ کاری دی. اې دا الله رسوله که دی مشرکانو دی خپلو خپوتم وکته مونږ به وله په نظر راشو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قال لصاحبه اذ حما فی الغار لا تحزن ان الله معنا، چې کله خپل صاحب غار، یار غار، صاحب دوست د غار، دا څوک دی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یار غار، هغه ته صاحب ویلا. نو د قرآن کریم صاحب بسو کی د پیغمبر صاحب ابو بکر. وګوره ابو بکر، بکر ویلی کیږي اول نمبر تا، ہجرت کی اول نمبر، قربانوں کی اول نمبر، مال لگولو کی اول نمبر، سختی او کڑاؤنا او برداشت پدی کی اول نمبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اغا خلیف اول. اللہ اکبر. د نبی علیہ السلام په دنیا کې ملګری نو وګورا قبرونه یوزه، قبرونو کې وګورا د پیغمبر قبر ورسره د ابو بکر قبر. نو ابو بکر صدیق یار غار دی، نو ار قربانه ته تیارو، نو چې ماو تا د پاره د قرآن شپارس کوي، خو په دې شرط چې مونږ د قرآن سره یاری وکړو، مونږ د قرآن سره مینه وکړو، محبت وکړو، دوستی ورسره وکړو. دا قرآن کریم راته وایي جامې به مو داسي، ټیک د دې جامې به داسي، یار مې دی که نه، قرآن مې دوست دی، قرآن مې صاحب دی. راته وایي خادي دی داسې، بیا به خادي هغه شانتي، بیا په خپله خوښه نیه، غم به دی داسې، نو بیا به زما او ستا غم هغه شانتي یا چې څنګه راته قرآن کریم وایه. خو نن زمونږه وایو قرآن منو، قرآن سره مې مینه ده، د الله سره مې مینه ده، د الله د رسول سره مې مینه ده. لیکن الله او رسول وی یو بچی قرآن ته ورکا، دا قرآن بدله شپارس کوي، یاره دې ته خو نیم تیار. عجیبه مینه ده. وی بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھا دو، بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھا دو، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور. دا خو ښکلې وفاداری ده. وی یو سو کې بل څه
پخلی یو سو لکی بلسا دا خو زما استان قول و پیل کی تضاد دے یار پا اللہ ډیر مہینے ما دروغ وے یار پا پیغمبر ډیر زیات مہینے ما دروغ وے تعصل الہا وانتا تظہر حبہو تعصل الہا شپا ورز لگ جائے دا اللہ نا فرمانی کے دا زنا نا مخ ناڑے دا بے حیائے نا مخ ناڑے دا سود نا مخ ناڑے دا دروغ نا مخ ناڑے دوکی دڑا کی سو نا سیوا پپیو کی دوکا تاسو علاقو کی کنا بعضی علاقو کی دا خلقو دا پیو کاروباری یارا نغواگانی ساتی او نه میخی ساتی نه ولا وندر روڑی نه ولا کل روڑی نه ولا گیا روڑی او دا پیو کاروباری لیکن دا سنگا پیری دا کم نه میخشتا و نه غواشتا قدرتی پیخا بس کیمیکل ملاوی کی زخر دا پا یو ڈرام کی دو نا غنطا واچوا پا منونو پی خرسی گیا پا مسلمانانو زخر خرسی دا سے سڑی انجام دیر خطرناکی خوا پا پیو کی ملاوٹ و ظالمانو دا پیچی دی دا خدا اللہ دیر زیاد لوی نعمتو دا پیخو دا جنت یو نعمتو نو ترہو لگی دی پائی کے دم ظالمہ ملاوٹو کا پائی کے دی کیمیکل واچولا و مسلمانانو دی زخر اسکولا مسلمانان دی تباہ و برباد کا تویز مسلمان ما پیغمبروی دا مسلمان ویلو لائک اغدی من سلم المسلمون من لسانه و یده چی بل مسلمان تا زیت اون رسیا تا خو پی زخر خرس کا تا جیب ڈک شاب تا پی کور جوڑ کا او بیاوی دا لوی اختر نباد بک خیری چی عمری کل شوروشی کنا بیا پا که دا عمری چکرم لگئی خوا دیر نیک سڑی دے او گورا طولو ماری ملاوٹو نا ہوکا اس با عمری تمزی نو چیلی تبمزی اللہ اکبر کبیرہ نو یواز دکا غم نا تعصل الہا وانتا تظہر حبہو نو کدا تو رچے خرسیا پدی کے دا شو دا پٹ میدہ کی بور پکی واچی خوا لکه چې هو پکې ما ډیر شي واچولا خوندم پکې نشتا یره داسې بے برکت وخت راغلی دی پخوا به لږه ونته پتې پکې واچولې چې به ورسره ترخه شوه نو پکې د شو دا پوټخي معده کې که نه ښه نو که کورکمان د کټوې مساله ته سالن ته ورچې ای کې خوند نه دی پکې دا خښتې وړي کړي ښه خښتې پکې وړي کړي اسې چې زمونږ دا معاملات غیر مسلمه ګوري مسلمانان بشي کہ مونگ دیر منزونا تحجد او تکبیری اولا احتمام او دیر خکول پٹکی مموالی او دیر زیاد منزانا زبرگانم جوڑ کریا مسواک را سر جیب کی مخکولی پروتی او استغفر اللہ سبحان اللہ او جدا معاملات وخراشی معاملات 2 نمبر پا کپڑوں کی 2 نمبری نو دیکھو آراش پا دوایانو کے چکم ڈاکٹر دل دواییو لی کلا بعد پا کہ خد ڈاکٹران میخوا خو بعد پا کہ دیر زیاد غٹ ظالمان ڈاکٹرانمی کم دوائی دا تولی کلا پغن پاکستان کے گورا و بل زینہ ملاوی گی خواہ وہ دا دیر قیمتی دوائی دا قیمتی دوائی ندا دا انسان دا انسانانو قاتل دے دا انسانانو مال خڑب کا ان کے دے دا ڈاکٹر ندے دا خوکلی تعلیم از دا کڑے خواہ ولیکہ تا دون تعلیمو کنو تا ڈاکٹر شوئے نو تا ام بی بی شوئے تا سپیشلائزیشنو کا اس با انسانان علاوے ایدہ دا سے دوائیانے و طریقہ شے نمیلاوی گی بیا دا 10 روپو انجیکشن دا 10 روپو پلتا دا او مخوری پی لگولی دا 500 روپو دیکھو با انسان دا غبا ساخی جی دا غبا دوائی وسنی کی گی او دی با پروتی پا آپریشن تیٹر کے ثابت خطی وی منڈ کلمبی دونا پیسی جمع کا نبیا دی خپل مڑیو چتا وخا دا خکول انسانیت دیارا دا یادو ساتے وی تعصل الہا وانتا تظہر حبہو حازا لعمری فی الفعال بدیو دا غدیر ناشنا کار دے ان کان حبکا صادقا لا تواتہو کتب پر ایک پلمینہ کی رشتیاوی نتاب دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبر من لیوا ذکا ان المحب لمن یحب متویو دا چاہتی دا چا سر منی اغدا غتاب داری کیا ماو تا خو دا پایو مجنونان یو خوا دا پایو دا لیلا مجنونان خو نیو دا پایو مجنونان یو خود غرضا چه لگ گیر شو علا استاجی وزی پراکا علا استاجی کم سبق ویما
او چې بیا مو مشکلات ختم شي نو بیا خپل پلوشي او خپل نشي او بے حیايي او اے محترم دا یاد ساته دا زما او ستا ذمہ داری د مسلمانان یو مسلمانانو ته الله لا کتاب را لګلې دی که ما او تا دی کتاب سره ټچ پاتې شو نو آیا د کتاب حفاظت به وشي نه جی نه زما او ستا حفاظت به وشي ښا دا خدا سی کتاب دے اللہ تبارک و تعالی فرمائی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اللہ وی دا قرآن ما نازل کرے دے او دی قرآن کریم تا اللہ ذکر ویا اللہ وی منبر دی حفاظت کوا دا قرآن کریم دا حفاظت ذمہ داری دا خو اللہ رب العزت اغست دا قرآن کریم محفوظو فی لوح محفوظ دا قرآن کریم با دا قیامت دا سبا پوری محفوظی خبر مخیل ترانا لا دا اللہ دین دا کا اللہ کامل کردی دی دا دین دا گاڑی بروانی کماوتا دی دین سر ٹچ شو کماوتا دی قرآن سر ٹچ شو زماوستا حفاظت بوشی خوا اے دا علماء دی مثال ذکر کئی و یو زمیدار کاکاو اگه یو سپی ساتلیو دی چه بسار پٹی تتلو گاڑی بے بوتلا نو دا سپی با سر دی گاڑی که دن روانو که دی سپی تا مخیر کردی دی دن دی گاڑی کی روانی و سر و یو رفت دی سپی پاڑا که دا مثال لخوا دا مثال دا پارا خارج کی وجود لازمی نی و یو پیرا دی سپی پاڑا که رالو چیزا دی زمیدار کا سر دا گاڑی بوزم را بوزم ادی اوڑا دا ما پورا خیال ساتی نا نور گا یو رفت دا سکار کوما دا گاڑی و تا یوازی پریدما چی دو سر سکی گی چې دا چې چوک ته ورسېده دا سپي ته لږ ورته په شا شو نو چې نورو سپو لیدو که نه نو چې دا ناشنا سپي ناشنا سپي وویني څه مو خیال اکرام یې کوي که نه کوي دا داړې ورته چینګې وینګې کې ښه الله اکبر کبیره دا د سپو خویونه دي ګورې ښه دا نن مسلمانانو کې هم راغلي کله کله سکرونه یې په وړه غونته خبره روانې راغلي یا چې یو بل ته مخامخ کېږي نو وخت کې د سپو غونته کاږه کی دیو مسلمان ویني وخت کی و تکوب کی نه مړه داسې مکه دا انسان دی دا د الله بندگان دي دا د الله مخلوق دي دغه ته ګورا نو دا سپی چې د گاډۍ نه راووتو نو گاډۍ مخکې روانه ده او هغه نورو سپو چې ولیدو نو هغې دې نه ګیر چاپېر راته وشو خو په کومه بځې چا دې دا غوږ راښکه چا دې دا ملا راښکه او سپی ټول ویني ویني که پسپو مات شو کنه سپی پسپو مات شو کنه دا خلک یو خدای خو دې پسپو مات کا نو سپی پسپو مات شو چې وی که ته ګاډۍ ډېره مخکې تلې وه نو ځان ته په کنځلو شرط ویه د سپي زویه د سپي زوی خو کنه ویه د سپي زویه چې دې ګاډۍ کې ته روان وې دننه نو ته محفوظ وې چې د ګاډۍ نه بار شوې نو پسپو مات شوې نو که ما او تا دې قرآن ته بچې وقف کوو که خپل مال لګو د دې مصلی او د منبر محراب خیال ساتو زمونږ ورې ډېر پښتانه د دې منبر او محراب ازار والی دي ښه داسې مسلمانان میلاویږي چې په دین مینم استاد راته عقیده وښوله بچی راته حافظان که بچو ته یې راله جنازه وښوله پاک پلیت یې راته وښوده زمونږ غم په امام ښایسته زمونږ خادي په امام ښایسته زمونږ نکاح په امام ښایسته هلکه ته د استاد سره تعاون څونه کړې د کال کې سل 200 روپۍ استاد ته ورکوم وظالمه وظالمه ته ځان ته مسلمان وې ته د جومات خیال ساتې دا د منبر او د محراب او د مصلي خیال ساتې بعضې پکې داسې اشنایان هم میلاویږي ښه په غونډ جون کې د ده د جیبه پیسې امام ته نه راوځي داسې پکې که نه پکې تاسو غلي شوی ټولو خیر خو دی نو محترم دا څنګه مسلماني یار په تا د دې مصلي حق دی په تا د دې مسجد حق دی په تا د دې امام حق دی ته په خپلو بچو باندې څونه خرچه کې دا امام او بعضې پکې یو تن مونږ ته ټلیفون وکړ وایي جی امام صاحب پکار دی خو چې درس کې خو د شیخ ویسا په طرز سره کوي شیخ غلام حبیب صاحب رحمت الله علیه او جی چې داسې د قاری باسط صاحب او دارنګې د شیخ ماهر غونته په مانځه کې تلاوت کوي مې دا خو ډېر ښه خبره چې خلک امام داسې ګوري که نه چې د قرآن درس هم ښه ټیټ کوي او منځونه هم ښه صحیح را کوي مې دا خو ډېره ښه خبره ده خو دا راته وي تاسو د امام خدمت څونه کوئ ویل چې هغه بل امام صاحب چې و نو هغه ته مو 4000 ورکوئ د بله میاشتې 5000 روپۍ ورکوو
5000 روپے د میاشت دی ته خو د ورځې 5000 ستا د ورځې انکم دی او ته په غونډ میاشت کې په 200 تنه باندې امام ته 5000 ورکې دا خرچ پتا باندې الله اکبر کبیره پتا باندې تندر نه نازلېږي دا الله بندره ته سکے دا په مونږ باندې غوري فرض دی او دا را باندې لازم دی ښا دا امامان ته یو سیټ تکا زمونږ دا امامان د دې سونه قربانی ده او دا عوام سونه یعنی ناشناس خلق دی دا سونه ناقدر خلق دی ډیر کم پکې قدردان خلق کی ګوري ښا دا یاد وساته ما او تا کرا ککی راغی نو استاد نه تپوس نشتا چې نوم ولا سکیدم اله استاد راشه بانګ ولا وایا الګ ته پخپل هندوی بانګ دل نه درځي بیا نکاح د نکاح ټیم مقرر استاد بیا ماس په 2 بجې راشه ښا لکه ته د استاد داسې یو غلام غني ظالما استاد زوچی نکاح دا استاد لور چی نکاح دا اول راشه امام صاحب ته وایا چې مولوی صاحب شیخ صاحب قاری صاحب ما کر خادیره روانه ده تاسو به کمر سپاریږي خپل وخت ټیم ټیبل لا ته وایا دی مونږ ته بیا هم که شل کاری کنه که غم خادی دا علما خپل غم خادی رستو کی ا دې زم طلاق ته بیا هم ځان را رسي غم شو استاد کم ځای کی 2 بجې جنازه راخه ځکه استاد نه تاسو کا جنازه سټیم مقرر کو د جنازې مسائل تاسو کا معشوم رای د حقیقي د مسائل تاسو کا د نکاح د مسائل تاسو کا د واده د مسائل د غم نشتا د امام خیال ساتلم نشتا یو ځای کې یو محلي ول امام راوستو نو په خوا به د امام او مقتدیانو خپل میس کې یو کمپرومایز کو چې د مقتدیانو څه شرطونه دي او د استاد څه شرطونه دي امام صاحب سره خلک ناس دي جرګه چې مولوی صاحب دارا ته وایا ستا به څه شرطونه دي هغه زمانه اوس هیڅ شرطونه نشته خو یو شرط مې دی د ډم نه براته کته نه ګوره اچانه هغه ټول وینه صاحب ته به زمونږ مور پلاری ته به مونږ د پورته اسماني ته به زمونږ امام د پیغمبر په مصلی به ودرېږي مونږ به تعالی څنګه ډم نه کته ګورو وته بس دا یو شرط مې دی نو یو میاشت دو تیر شو خلکو کړه نکاح رااله د زوی نکاح پکې د یو تن رااله نو د شپې نه پکې میلس راوستو نو ډانسرانې پکې راوستو نو اجلاګانې پکې راوستو پای باندې زرګا روپے وشیندلې ښا زرګا روپے او دا پښتانه یو خبره کوي د تویم خپکیږي خو باندې کنه وای د هندوانو مال ټول عمر څوک خوري خاطه پته ده دا داسې خلک چې کنه د دې مال په امامان والله نه خوري ښا په علماو د دې مال الله نه خوري یو د هندوانو مال بامبړان خوري خبره سمون ترانه لا د دې کم تن چې پیسې په جمعاتو نه لګي دا د کم تن پیسې چې په مدرسو نه لګي دا په حافظو نه لګي دا په عالمو نه لګي دا په قاریو نه لګي دا د هندوانو مال څو خوري دا الله په نیکانو نه خوري ښا دا الله په پاکو خلکو نه خوري کله کله بعض علما ګیلو کی ته تم شکر وباسا پتا الله پاک د هندوانو مال نه خوري ته بامبړ خو نه پتا به الله پاک د پاکو خلکو مال خوري خبره مې صحیح ده که صحیح نه تاسو خو خلک په دې خبره غوري بعض خلک پکېږي مې له کولې تم پکې سو نو په سړی باندې په اجلاګانو باندې پیسې وشیندل شوې سبا د نکاح ټیمو استاد چې نکاح وتړله استاد ته 200 روپے جیب کې واچولې هغه ته نه تاسو ته خو ما ویل ډم نمبر ته کم نه ګوره تاسو بیګا 2-3 لک روپے په ډم شیندلی مال 200 راکوي سړو بیا خو چنګ کړو بیا چل نه ورتلو نو دا یاد وساته محترمو چې کله موږ د الله د دین سره ټچ یو ته بیا د الله فضل و کرم ته ګوره برکات ته ګوره نو دا عزم وکوي ان شاء الله چې یو بچی با د مولانا ګل بادر صاحب ته ورکو مولانا اکرام صاحب دي دا قاری صاحب دي چې به موږ ته دا بچی دا حافظ او عالم جوړ کړه ابو بکر غونتا واخه مو دا کنه فکور کې به زموږ حافظان عالمان پیدا شي او ته بیا عزت ته ګوره مړه ستا غم به د عزتي ستا خادي به د عزتي ستا مرګ به د عزتي ستا جون به د عزتي ستا کور کې به خوشحالي بر علي کده پلان کې سه پلار دی دا حافظ سے پلار دی د چاچا دا عدم دی یو بچی بدین ته وقف کوي ان شاء الله جزاکم الله خیر کثیره او باقی چې کم مسلمانان دا غي بچی دا سي یعنی نشتا او نور د دینو هغه علم د کولو ته فارغ نه دي
نو مولانا الیاس رحمت الله علیه خیسته ترتیب شروع کړو الګه کله کله پکې سیروزی ته ځیو چلی ته پکې ځیو څلور میاشتې پکې لګوي دا یو خپل بهترین ترتیب دی خیال ته خبره ده ترتیب ډیر خیسته دی کمی کوتاهی پارچا کې شته دې دور کې څوک انبیا نشته ملائک نشته نو دا یو بل کمی به اګنور کو خو لاره خلاره ده بهترینه لاره ده تربیت پکې کیږي نو دغه مهنت سره رمضان ټچ پاتې کوي ان شاء الله خوغه مو ده چا څلور میاشتې نه لګولي څلور میاشتو اراده وکړي چې چلې اراده وکړي د سیروزې اراده وکړي خوغه مو ده ان شاء الله اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين